قرآن حدیث آواز پا آوازونو کی اوچات مذهب زمون اسلام پا مذهبونو کی اوچات قرآن حدیث آواز پا آوازون. بسم الله الرحمن الرحيم. بلد منسوباتنا مفعول له دي. مفعول له ستوي تعريفه ومصدر يبين هغه مصدر دي چې بياني سبب وقوع الفعل هغه سبب علته تواقع کېدو د فعل. مثال بوالو مزيد وضاحت دفارا. الله فرمى يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت. حذر مصدر دي مخکتنا فعل راغلی يجعلون دغه يجعلون دا فعل ولي واقع شوی دی حذر الموت. دا حذر الموت تسوي مفعول له بدري قسم لبي مفعول له خالي من اللام والإضافة دويم چې مضاف واقع شي مفعول له دريم چې لام پکې راشي. دا اول حکم چې خالي وي د لام او اضافتنا واجب النصب خامخا بنصب وركي لك الله فرماي وأعينهم تفيز من الدمع حزنا. حزنا دا مفعول له دي دا مخک فعل چې تفيز دا هغه سبب او علت د وقوع بياني. يا بلزك الله فرماي يريكم البرق خوفا. خوفا مفعول له دي ځکه چې د مخک فعل هغه سبب او علت مونږ ته بياني. دویم قسم د مفعول له هغه چې مضاف واقع شي مفعول له. دا په دوه قسمه دي. مطلب دی کې جواز الوجهين دي که نصب ورکه او که جر ورکه ولیکن نصب اولاده. لك الله فرماي ينفقون اموالهم رئاء الناس. رئاء الناس دا طول مفعول له دي ځکه د مخک فعل لپاره سبب دی د هغې د وقوع دپاره. دې کې ستا خوښه ده که نصب ورکې او که جر ورکې لیکن نصب اولاد ځکه قرآن کې دا ډېر مستعمل دی. بل ځکه الله فرماي ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. خشية املاق مفعول له دي او مضاف واقع شوی ځکه املاق ته مضاف شوی دی. دې کې ستا خوښه ده که کسره ورکې او که فتحه ورکې لیکن نصب اولاد ځکه قرآن کې مستعمل دی. دریم قسم د مفعول له هغه دی چې هغې کې لام راغلی وي په لام سره مستعمل لکه عرب وی تلوت القرآن لنيل الأجر. لنيل دا مفعول له دی لام پکې راغلی دی دلته به خامخا جر ورکې. لکه بل مثال ذهبت المسجد للصلاة. للصلاة مفعول له دی ځکه دا مخکې فعل د دې د وجې نه واقع شوی دی خو دلته به خامخا کسره ورکو ځکه چې لام پکې راغلی دی. تطبیقات عملیه اوس اخلو مفعول له کې پریکټیکل کار د نصوصو په رڼا کې. الله فرمای ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مفعول له دی او مفعول له کې مضاف واقع شوی دی. موږ ویل چې مضاف واقع شي ستا خوښه ده که نصب ورکې او که جر ورکې لیکن نصب اولا ځکه چې قرآن کې ډېر مستعمل دی. بل ځکه الله فرمای ادعوا ربکم تضرعا. تضرعا مفعول له دی او خالی د الو اضافتنا واجب النصب دی په دې صورت کې. بل مثال سافرت الى مکة لأداء الحج. دا مفعول له دی ځکه دا مخکې فعل د دې د وجې نه واقع شوی دی. دې ته مفعول له وی خو لام پکې راغو دې ټیم کې واجب الجر دی خامخا جر به بیا ورکې ځکه چې مخکې په لام داخل شوی دی. اگر که مفعول له د منصوباتو نه دی خو چې لام په داخل شو بیا به جر ورکې. قمت اجلالا لك. اجلالا مفعول له دی او دا واجب النصب دی ځکه خالی د النا او اضافت همنا د دواړو نه دا خامخا نصب بدیله ورکې. بل مثال قمت بهذه الفديهات. دا ویډیوانې مې جوړې کړې ولې لنشر العلم والخير. لنشر دا مفعول له دی دلته واجب الجر دی ځکه لام په داخل شوی دا دریم صورت دی. بل ځکه الله فرمای يريكم البرق خوفا. خوفا مفعول له دی. يجعلون اصابعهم في آذانهم حذر الموت. نو حذر د مخک فعل هغه علت او سبب بیاني. موږ ویل چې هر هغه مصدر چې د مخک فعل د وقوع سبب او علت بیاني هغې ته ویل شي مفعول له او دا مضاف واقع شوی ما بعد تو کله چې مضاف واقع شي ستا خوښه ده نصب ورکې که جر ومونږ ویل لیکن نصب اولاده ځکه لأنه أكثر استعمالا واستخداما في النصوص الشرعية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. كم حملت الهم معني عندما